شوې دا ولې بیا نو کورته یې نشته نو پیسې شته پیسې نشته کورته یې نشته پیسې نشته ځان پې کورته یې ووایو نو دا خو بچې یخني دا به څه کوې بس ژوند بس تېره پیسې نشته چیرې څکلی که نه ولې کله یو کله نه وایي داسې وایي نو چې ګاونډیانو به یې غوښتې وه که نه بس ګاونډیان سم خدای ښه کوي راوړي بس راوړي څومره خویندې اووه اووه او داجي داجي مې ګردو کاڼي دي اردو کې کاڼي دي نو کار کوي که نه کوي نه بیا دا خوراک سا کوړو چای چینی نه بس ارونا وچاړي بیا بس ګاونډیان سره خدای ښه وکړي راکړي څوک دله درکړي ګاونډیان ستاسو نوم وایي عدنان ته داجي سره کار کوې که نه کوې وانا ما بل روم وزه سترګې مې ړانده بس سر کې وزه کار کوم د ورځې 300 سختو وباسو 300 خښتې روزانه وباسې نو څونه پیسې درکوي بیا د زر خښته په 800 زر خښته په 800 ما وې د دې سیمې د غریبانو د خدای مؤمن مسلمان ساتي دا خو وسیله شروعات وو مې زموږ ما دیوالونه او زموږ د شلېدلې پردې په خپل یو بیان کې هم کته زما کاکي سهار چای نه څښلی یو سړی د خپلو بچو سره سیند ته راوتی و په خواهش د خپلو بچو چې هره ورځ زما بچي زما نه دا غوښتنه کوي چې موږ له مهیان واخله خو زما آمدني دومره نشته چې زه دوی له په بازار کې مهیان واخلم خو الله پاک دې نن په سیند کې ما له مهیان ناکي چې زما بچي خوشحاله شي او الله پاک وله ډېر غټ مهی په لاس باندې ولګو د بچو چې دغه مهی ولیدو نو ډېر زیات خوشحاله شو او دغه سړي هم د الله پاک شکر ادا کو بل طرف ته په دغه سیند کې نور کسان هم د ښکار په تکل راوتي وو دغه یو کس چې د دوی دا مهی ولیدو نو ډېر زیات حیران شو خپل ملګري ته یې ووې چې ته واړه مهیان نیسې او دغه سړي ډېر غټ مهی ونیو د ده ملګري ورته وکتل او دی هم خفه شو او دغه کس پسې لاړو او اواز یې ورته وکړو چې ته زموږ دا واړه مهیان واخله او دغه غټ مهی موږ له راکړه دغه کس ورته جواب ورکړو چې دا مهی ما خپلو بچو له نیولی او دا زه تاسو له نشم درکولی دغه کسان په دې یو کس باندې ډېر زیات زورور او په زور یې دغه مهی واغستو د دغه کس ماشومان ډېر زیات خفه شو سړی هم ډېر زیات خفه دی خو بیا یې هم د الله پاک شکر ادا کو او دا یې ووی چې په دې کې به زما رزق نه دغه کس دغه واړه مهیان راواغستو او صفا کول یې دغه کس دغه یو وړوکي مهي ته لاس کو او صفا کوو یې چې کله یې د دغې مهي خېټه وڅیرله په دغې کې دننه یو کاڼی پروت و دغې سړي سوچ وکړو چې اکثر ما اورېدلي چې د مهو په خېټه کې قیمتي کاڼي پراته او هغه کاڼی زر خپل جیب ته وویشتو او دوکاندار له یې راوړو دوکاندار چې دغه کاڼی وکتو نو ډېر قیمتي و او دغه سړي له د دغه کاڼي 2 لک روپۍ قیمت ورکو سړی ډېر زیات خوشحاله شو او زر لاړو خپلو بچو له ډېر ښه میان واغستل